پردي کارونه کوم، خاوند ما له طلاق راکړه په دې خبره چې هغه به ما ته وي ما له یارانې ګوره. چې څنګه زه د چا لور خور یم دغسې بل هم د چا لور خور ما چاته دا خبرې به نه شوې کولی. په دې خبره خاوند ما سره وال ټکول کول، هغه به نشه تماشه کوله، عیاش سړی و. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علم خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه بېڅوکه خلک راځي. دغه یوه زنانه د پېښور سیمې نه راغلې ده، غربت را په مخه کړې ده او خاوند طلاق ورکړی دی. د هغې وجه هم ترې معلومه کړه چې هغه به نشې تماشې کولې او بس لوریانې دي او زوی دی او په کری په کور کې خدمتونه کوي. نو څوک را سره مدد کوي، د مدد لپاره راغلی، بې ځایه تانګولو لپاره نه. لکه ژوند څنګه تېرېږي خپله کیسه وکړه دې خپلو ته. السلام علیکم. زما ګرانو وطنو، زما وروڼو خویندو، ما باندې ډېر سخته تکلیف دی. زما د ګردې مسله هم ده. زه پردي کارونه کوم، خاوند ما له طلاق راکړه په دې خبره چې هغه به ما ته وي ما له یارانې ګوره. چې څنګه زه د چا لور خور یم دغسې بل هم د چا لور خور ما چاته دا خبرې به نه شوې کولی. په دې خبره خاوند ما سره وال ټکول کول، هغه به نشه تماشه کوله، عیاش سړی و. زه یې پرېښوم، ما له یې طلاق راکړه څلورو بچو سره. زما ماشاءالله 3 زامن و زلمي، یو مې لور وه. هغه یو زوی زما وفات شوی دی، هغه کال کېږي د هغه د مرګ، او 2 زامن لور ما سره دي. او خاوند نه بس زما خبره ختمه شوې ده. زه وایم چې بس زما وروڼو خویندو ما سره څه امداد کولی شي وکړي. زامن چې زلمي دي نو دوی مزدوري نه کوي؟ هغه بس زما مشر زوی چې دی هغه اخوا دېخوا کوي، مزدوري کوي، میټرک دی ماشاءالله کلیر دی، خو دا دی چې څه داسې خاص دغه نشته د هغه. څوک یې د بهر ملک ته لېږي نو پرېږدی ورسره؟ ولې نه، خو چې ادباري سړی وي، ادباري زما چې یاره زما زوی لېږي سبا یې تنګوي نه ما نه تنګوي. هسې نه چې زما زوی ولېږي پیسه ټکه په هغه ولګېل ته یې ګیر کړي بیا ما شرموي چې نه داسې به کوې او داسې به کوې. نو دغه کاته ستا عمر څومره دی؟ زما عمر تقریبا 32 سال. 32 سال. او جی. تعلیم دې کړی؟ نه تعلیم مې نه دی کړی. ته خپل ژوند نه جوړې؟ زه خپل ژوند ولې نه جوړوم، خو پهله خو زما بچي دي که نه، چې زما کل کائنات دی. چې پلار پرېښود زه خو یې نه شم پرېښود. چې زما بچي آباد شي بس هغې نه بیا زه خپل باره کې سوچ کوم. تا ته امداد ضرورت دی؟ بس زما د امداد ضرورت دی. څوک وروڼه خویندې ما سره امداد کولی شي نو وکړئ را سره. ګرانو کتونکو دغه موبایل دی 0319 او 50 73 478. دا چې کوم دی د دوی د موبایل نمبر دی. زمونږ د ایزي پیسه نمبر دی 0333 590 52 50. ګرانو کتونکو ایخ په نیغه ورته په دې ایزي پیسه کولی شئ چې دا پکې د خپل دغه زوی واده وکړي. لورې چې کومه ده هغه هم ورته په پیغله ده په کور ده، نو د هغې هم واده خرچې اخراجات دي. دا په دې حالاتو کې چې مریض هم ده، خدمات هم کوي، او مریضه څه ده غربت مریضه کړې ده، خو نن مړه شوه او په خېټه باندې. نو دغه بیماری بیا د غریب سړي ختمیږي، دغه څونه نه وي، خو چې هلته سوچونه کې بچو دغه دردونو ته ګورې، دغه لوږو ته ګورې، کرایه میاشت پس راشي د کمې به یې ورکوم، او بیا په دې ګرانۍ کې نو دغه خپل زکات صدقات دغه خلکو ته ورکولی شي. ضرور چې کوم دی دې زنانه مدد وکړي.